د خیبر پښتونخوا لیکروس اسوسییشن د صدر سید سالار جهان په وینا د صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د لیکروس لوبې د ودې لپاره ورکشاپونه ترسره کیږي. دغه لړ د باجوړ ضلعي انتظامیه او سپورتس دفتر په شریکه یو ورځنی پروګرام ترسره کړی. دغه ورکشاپ د مهران شاه چې د لیکروس اسوسییشن باجوړ مشر دی په ملګرتیا را جوړ کړی شوی و. نو امید لرم چې ان شاء الله په دې گیم کې به هم زمونږ د باجوړ ډېر ښه پلیران راوځي. زمونږ باجوړ کې پلیس ډېر دي خو هغو ته فیسیلیټي ورکول دي. انشاءالله نن چې کوم ورکشاپ دی نو د هغې سره زمونږ په دې باندې ډېرې خبرې وشولې. مخکې به هم هغو موږ سپورټ کوي او دا یو اولمپکس گیم دی. نو زمونږ کوشش هم دغه دی چې زمونږ ته اولمپکس گیم راشي او موږ په اولمپکس گیم کې حصه والو چې مقصد یې د باجوړ ځوانانو ته د لیکروس لوبه ښودل او دغه ځوانانو ټیلنټ په ګوته کول وو. ورکشاپ کې شاوخوا 13 لوبغاړو برخه واخیسته چې پکې هغوی ته د لیکروس د تاریخ او اصولو تربیت ورکړی شوی دی. تیپور زرین چې د خیبر پښتونخوا لیکروس اسوسییشن سیکرټري دی د لوبې د اصولو او مهارتونو په اړه تفصیلی لیکچر ورکړی دی. په دې لیکراس کې کمپټیشن ولې په ایشیا کې ریسنټلی شروع شوی دی نو کمپټیشن ډیر کم دی. پاکستان کې هم کمپټیشن کم دی نو موږ سره د انټرنیشنل چانسز ډیر زیات دي. څنګه چې زموږ ټیم د وومن نېشنل ټیم 2 میاشتې مخکې جاپان ته تللی او کنه اوپن لیکراس چمپینشپ او هغوی الحمدلله پاکستان د ګولډ میډل راوستی دی. هغوی ګټلی دی. خپل ډیبیو وه زموږ د وومن ټیم او هغوی هغه چمپینشپ وګټلو. دغه رنګې موږ ټول پاکستان کې دا گیم خورو چې موږ چې دی نو کمپټیشن پکې کم دی او بهترین کلاړیان روباسو او پاکستان باندې موږ نامه راوړو. لیکروس چې د کینیډا قومي لوبه ګڼل کیږي او د 300 کلونو نه زیات تاریخ لري. اوس د اولمپکس لوبو برخه هم ده او دا مهال د امریکې په زیاتره سیمو کې لوبیږي. د ورکشاپ په پایا کې د خیبر پښتونخوا لیکروس اسوسییشن له لوري ګډونوالو ته لیکروس کټس، شیلډز او سرټیفیکیټونه هم ورکړی شو. د لیکروس د نوې دروازې پرانیسته اوس د باجوړ ځوانانو لپاره ډیر مهم ګام دی چې له دې لارې نه یوازې نړیوال میدان ته ځان رسولی شي بلکې د لوبو په دنیا کې د خپل استعداد څرګندونې هم وکړي. زاهد جان سونو FM خیبر پښتونخوا.